په ټوله خیبر پښتونخوا کې صوبایي او ضلعي سطح باندې د سپورټس فیسټیول باقاعده آغاز شوی دی. په ضلع 400 کې هم د دغه لوبو باقاعده افتتاح وشوه. په دې حواله د 400 د سپورټس محکمې ضلعي مشر تحسین الله خان پښتونخوا ریډیو مردان ته وویل چې معلومه ده چې د صوبایي حکومت منسټر سپورټس سیکرټري سپورټس او ډایرکټریټ جنرال اف سپورټس په توسط سره چې کوم دی نو د انټر کنسټیچوئنسي گیمز په ټوله صوبه کې د نن نه شروع شو. دا واخله د 13 نه واخله تر د 15 دسمبر پورې به وي. څنګه چې تاسو معلومه ده چې په لومبي فیز کې په ټوله صوبه کې په هر ډسټرکټ کې بلکې په هر حلقه کې چې کوم دی ټرایل شو. په دې کې د 14000 نه زیات کلاریانو چې کوم دی نو په ټرایلز کې حصه واخیسته او 8000 پلیئرز چې کوم دی هغه د نن نه په مختلفو لسو ریجنو کې چې کوم دی نو هغوی نن د خپل کیل چې کوم دی نو هغې منعقد کېږي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 400 یو ریجن دی. په دې کې خیبر، مومند او باجوړ او د 400 14 حلقې چې کوم دي د دې چې 150 پلیئر چې کوم دي نو په دې گیمز کې حصه اخلي. د دې لسو ریجنز نه بیا یو ټیم چې کوم دی نو هغه پروینشل راوند ته راځي. په پروینشل راوندز کې چې کوم دی نو د میل سره سره د فیمیل ایونٹس بچ کم دینوں انعقاد پکی کی گئی. بیاف آف ڈائریکٹر جنرل آف اسپورٹس خیبر پختونخوا میں سردار سمیر صاحب کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 400 ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر 400 تحسین اللہ خان صاحب کو، جتنے بھی ہمارے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں 400 سے، خیبر سے، مومن سے، باجوڑ سے، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس ایونٹ میں شریک ہونے کے لیے آئے. انشاءاللہ علی بھائی جس طرح آپ نے کہا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ٹیلنٹ ہے گراس روٹ لیول پر اس کو اجاگر کیا جائے. جو انٹر کنسٹیچوئنسی گیمز ہیں پورے خیبر پختونخوا میں یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ گلی محلے یو سی سے لے کر یہاں پر کے پی میں نیشنل انٹرنیشنل سطح کے ایونٹ منعقد کرے گا. میں تحسین اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن 400 کو، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے 3 دن یہ بچے 400 کے یہاں پر موٹے چاول بھی کھائیں گے، یہاں کی مٹھائی بھی کھائیں گے، یہاں کے چپل بھی لیں گے اور اس ایونٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. سپورټس افسر ضلع 400 تحسین الله خان مخکې ویل چې په دې ټرایلز کې قریبا د 14,000 نه زیاتو لوبغاړو برخه واخیسته، او په دې ټرایلز کې کامیاب شوي لوبغاړي به په خپل ریجن کې لوبه کوي، او د ریجن نه وروسته به صوبایي او مرکزي سطح باندې هم لوبو کې برخه اخلي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.